عمران یو سړی دی هغه هیڅ صفت پکې نه سوا د دې نه چې د پیرنګیانو یو لوبه ده چې هغې ته کرکټ وایي دی د هغې بالرو غونډس که به یې لږه چېرته ښه غورځول نور هېڅ نشته که بل صفت پکې شته سید نه دی پیر نه دی ملا نه دی اولیاء نه دی پیرانی پیر صاحب نه دی امام ابو حنیفه نه دی امام شافعی نه دی امام مالک نه دی امام حنبل نه دی امام جعفر صادق نه دی پیغمبر نه دی هیڅ نشته پکې سوا د دې نه چې دغه و پکې ځواني لږه ښه ده هغه د پاکستانو ښځو خوښو راشي کې درته وښیم چې دا یې لیدلی او په ټلویزیون باندې ډېرې ښځې چې بچي شوي دي عمران نامه یې کېښې ده د هغې پته ولګېده هغه وکړه یهودنه ښځه چېرته ای مسلمانه کړه یا هر څه چلي چې وکړو په پاکستان کې هره ورځ اخبارونه ګوره بل څه نه ډک نه دي یو ویر جوړ دا ولې پاکستانی ښځې وایي چې عمران یهودنه ولې وکړه مونږ ولې پاتې شو په کار دا چې مونږ کې یوه کړی وی اوس ښځې خو لا پرېږدئ ګړاګانو جلوسو ویستو و په شرمېدنو شو شرمېږي داسې شرمېدلي ملک کې اوسېږي او داسې شرمېدلي ملک کې پیدا یې اجراګانو جلوسو ویستو چې عمران په یهودو کې ښځه ولې کوله مونږ کې یو اجرا به یې کړی وی اوس اکړی څه شی دی د هغې ټوټو د اخبار کې وګورئ دا ستا ملک دی او دا ستا وطن دی دا ستا د ملک اخبارونه دي بل څه پکې نشته په اخبار کې به دا ونه ګورئ چې پاکستان کې فلانی ترقي وشوه فلانی جهاز جوړ شو فلانی بیړه جوړه شوه دا به ونه ګورئ فلانی توپه جوړه شوه فلانی ټینک جوړ شو په فلانی ملک باندې انشاءالله حملې دپاره تیاري ده دا به نه ګورئ خو د پاکستان په اخبارونو کې به دا ګورئ چې عمران یهودنه ولې وکړه مونږ ولې پاتې شو اجراګان به ځان له جلوس وباسي ښځې به ځان له وباسي دا ستا د ملک اخبارونه دي او دا ستا د ملک قوم دی دا ستا د ملک سړي دي او دا ستا د ملک ښځې په دغه ملک کې مونږ اوسېږو دا زمونږ قوم دی او مونږ یې ملیان یو دا مقتدیان دي او مونږ امامان یو خیال امرا دغه ګن مونږ پسې ولاړي دغه ګن مونږ جنازې کوو دغه ګن مونږ نکاحونه تړو پروسه کال مې یو نکاح تړلو هغه هلک ته مې دا جنۍ دې قبوله کړې ده مال داسې مه وایه ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه مال د ګلې زوی دا بل ټکې وکړه ستا د ملک نوجوان طبقه دومره هم نه پوهېږي هره ورځ داسې خبرې یې غوږ ته راشي پرون یو سړی راغی وی زما یو دوست دی او هغه ټلیفونونه خلکو ته کوي چې ما ښځه پرېښوه ما ښځه پرېښوه ما ښځه پرېښوه ما ښځه چا ته ټلیفونونه کوي بد دوستانو ته کوي چې ما ښځه پرېښوه دا یې پرېښوه که نه زه څه خبرې ویل نه طلاق وشو که نه مال ته ما ته په پښتنو کې هغه غیر طلاقي وښایه
پښتنو کې خو 99% طلاقیان خبرې د پاسه وایي چې زه به طلاقیم که نه او چې خبرې کوي پښتانه په اجرا کې خبرې د پاسه وایي زه به طلاقیم په ما به ښځه طلاق کوي خبرې د پاسه 99% دا د سور بچي طلاقیان دي یا طلاق دیله شوی د چا دی ولی دا چل سره مال دا چل دا دی چې دا ټول بې کلمې پیدا دي ټول نیوز ټرای کوم هلکه ته بند کړه سپیکر اوس نه ښځې چې دا ټول بې کلمې پیدا دي دوی په څه پوهېږي چې طلاق په څه کېږي او غیر طلاق په څه کېږي طلاق دومره نازک لفظ دی دومره نازک که په ټوکو کې دې وویم طلاقېږي ښځه که د شرابو په نشه کې دې وویم ښځه طلاقېږي نن 99% خلق طلاقیان دي او طلاق یې ښځې ساتي لګیا دي دومره ګنده ګنده زما چونکې لږ شهرت زیات دی نو دا خلک وایي چې دا ډېر لوی ملا دی حالانکې زه په هېڅ نه پوهېږم نو پرون یو راغی چې 2 لکه روپۍ مهر مې ښځې ته لیکلی دی او ښځه مې پرېښو یو کال ما سره تېر کړی او ښځې ما ته هغه مهر معاف کړی دی اوس ما نه مهر کېږي که نه کېږي مالتا چې ورته لیکلی هغه په څه شي دی دا په سټام دی او مال هغې چې درته معاف کړی دی ویل د شپې هسې ما ته یې غوږ کې وویل چې معاف مې کو دومره هوښیار و ما ورته ویل بچیا اوس څه وایي وایي هغه وایي چې ما نه دی معاف کړی مال کړه دې پړه کوچوین دا 2 لکه روپۍ به ورکې تا سټام لیکلی ورکو هغې درته غوږ کې وویل تا وس ته 2 لکو روپو چې تا لیکل وی چې نه ولې دې لیکل هغه وخت کې لیونی وي بې خوده وي مهر دا عوض د بزعې دی کړه دې